رحيم إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهادهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. درود پاک په شوق سره وایي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة یوسف آیت نمبر 69 14 سپارہ. ولما دخلوا ورکل چی داخل شدی علی یوسف آپ یوسف علیہ السلام باندی آوا الیہی نزدیک خپل دان سخاب اخاہو رور ددو قالن او فرمائل ورت یوسف علیہ السلام انی بیشکد چیم انا اخوکا ضرور ستایم فلا تفتئس پس غم مکوتو بما پا اغسبان دکانو چیودی عملون کون کلتا سرا. محترمو مخی رکو کی واقعہ دا حضرت یوسف علیہ السلام ذکر کی دا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تا دا اللہ دا طرف نا بادشاہت ملاو شو او بیا دا حضرت یوسف علیہ السلام دارونا چکل دا کنعان تا دی قحط اغا اثر ارسیدو او د غلو قلت را پیدا شو نو خلق د غلو په تلاش کې د مصر چې کم حکومت او د مصر چې کم بادشاہ او د هغه دربار ته راجمع شو او چونکې حضرت یوسف علیہ السلام هغه بهترین تدبیر سره چې کم فصلونه شوي وو هغه غلې هغه محفوظه کړې وي او هغه د ضرورت لپاره سنبال اخو دی وی نو چې کله د قحط هغه زمانه رااله کنه نو د ضرورت مطابق حضرت یوسف علیہ السلام بخپل رعیت ته غلیب ورکولی او د حضرت یوسف علیہ السلام د دې ورکړي دا چرچې په دې عالم کې دومره اوشوي کنه کہ پدی عالم کی دا حضرت یوسف علیہ السلام پبارک دا خبر مشہور و چی دا مصر بادشاہ خلق لغلی ورکی نو دا لری لری دا خلق راتلل او حضرت یوسف علیہ السلام با اغی تغلی ورکولی نو علماء کرام ذکر کئی وی چی کل دا یوسف علیہ السلام دی رونو تا پتاو لگی دا نو دی هم دا غلی دا اغسطلو پا غرز باندی د یوسف علیہ السلام دی دربار ته حاضر شو نو حضرت یوسف علیہ السلام چې وکتل چې دا خو زما اغرونه دي کنه نو یوسف علیہ السلام دی پیجندل چې دا میرونه دي خو ګوره دی رونو حضرت یوسف علیہ السلام نه پیجندو نو مفسرین ذکر کوي وی وجه دا وکنه چې د یو پوخ عمر انسان کتا سره یو لس کاله پسم ملو شي کنه نو دا هغه په چهره کې فرق ناراضي دا هغه په چهره کې دا هغه په مخ کې چې کم دی کنه تغیر ناراضي او د دې په مقابله کې یو معشوم چې کم دی کنه ته په یو په دې نوجوانۍ کیسې کې کنه نو د
د چهرې هغه نقش په یو شانتي خو چې کله ځوان شي نو د هغه د چهرې نقش بدل شي. نو علما ذکر کوي بنیامین سره چې کله دی رالل کنه نو بنیامین چرېم په لاره کې ښه زیاتي کړي نو حضرت یوسف علیه السلام چې کله دی راغلل نو یو تدبیر یې جوړ کو. څه چلی وکړو؟ حضرت یوسف علیه السلام د خپل وروڼو ته وی دوه کسان به چې کم دی که نه وی دا به یوې کمرې کې هغې کې به آرام کوي. دوه کسان به یوې کمرې کې آرام کوي او دوه کسان بسي په دسترخوان باندې به یو بل ته مخامخ یو پلیټ ته ناسته کوي. نو علما ذکر کوي چې کله د الله سواړه لړل که نه نو بنیامین یوازې پاتې شو، په جړا شوی کاش چې نن زما هغه رور ژوندی وی که نه زه به څوم نن به زما ما ته به دا کمی نو. حضرت یوسف علیه السلام د دې خپل رور دا جړای چې صحیح کړه که نه نو د ځان برداشت نه کو نو خپل سینې ته راجوخ کو ورته وی یا ای بچی ای رورا انا اخوک زه دې رور یم که نه زه یوسف یم او ما ته پته ده چې دی ما سره څه کړي دي نو هغه سختۍ به یې تا سره هم کړي. ٹھیک شوه؟ نو چې کله خوراک ته کېناستل که نه نو بیا هم بنیامین یوازې پاتې شو. حضرت یوسف علیه السلام ډېر اوچت که ځان سره یې کېنوي ته به ما سره یې. ٹھیک شوه؟ نو الله تعالی دلته کې عمدقه قانون ذکر کوي. ولما دخلوا ورکله چې داخل شو دی علی یوسف علیه السلام څخه آوا الیه نو نزدیک ځان څخه خاه ورور ددو قال نو فرمایل دی یوسف علیه السلام انی بیشک د چم انا اخوکا ضرور سایم پلا تبتئس غم نکوتو بما پا کارونو باندې کانو چیو دی عملون کون کی. نو فلما پسر کله چې جهزهم تیار اکرل بجهازهم سامان د سفر د دی بارونه د دی جعل السقایتا وی گردولا پیمانی لراب پی رحل اخیه پا بار د خپل رور کی. سچلیو کو دی بنیامین تیوی ویزه دی زن سر ایساروم خوی تا بغاگ نکی خوا تا بغاگ نکی زس طریقه جوڑم خوا. نو بازی مفسرین ذکر کئی حضرت یوسف علیہ السلام اگا حیل جوڑ اکڑا هیله جوړه کړه. نو جعل السقایتا وی ګرځول هغه پیمانې لراب پی رحل اخیه په بار ضرور خپل کې. نو څوک وایي چې دا سو جام د حضرت یوسف علیه السلام څوک وایي چې نه دا هغه پیمانه وه چې حضرت یوسف علیه السلام به پې خلقو ته غله ورکوله. ٹھیک شوه جي؟ نو پخوا چې کم دی که نه هغه پیمانې به وي کوړې به و اوگے باو نو بس اوز دغه اوگے چې کم دی که نه دا هغه پیمانه وه دا وی سو دا وی د سرو زرو د سرو زرو. نو حضرت یوسف علیه السلام ځکه د بادشاه په دربار کې هر یو شی یونیک وي ګورې چې د بادشاه په دربار کې که نه نو هغه به سي هغه به یونیک وي د هغې به مثال ني. نو د بادشاه په دربار کې چې کم کوړې و کم اوږې و که نه وی دا د سونې و په دې باندې به خلقو له څه کول غلبه ورکوله. نو حضرت یوسف علیه السلام راولګېدو د دې بنیامین په دې بار کې هغه کېښودو. ښه ثم عزنا نو چې کله دی روان شو د مصر د آبادو نه ووتل که نه نو حضرت یوسف علیه السلام ورپسې اعلان وکړو چې ای د قافلې خلکو ثم عزنا بیا یې اواز وکړو مؤذن یو اواز کوونکي ایتها الغیر ای قافلې والو انکم بیشک تاسو لسارقون غلا کونکی. نو مقصد سو مقصد داو چې انتم سارقون یوسف من ابیه حضرت یوسف هم د خپل پلار نه پټ کړی و. قالو اویل دی واقبلوا راوړاندې شو دی علیهم دی آواز کوونکي دا ماذا تفقدون څه شی طلب کوي تاسو؟ قالو نو اویل دی نفقدو طلب کوو مونږه سواع الملک هغه پیمانه د بادشاه ولمن جاء هغه چا چې راتلو کړل بي په دې سره حمل بعین یو بار د اوښتې د غلي وانا به ضعیم او زه یم په دې باندې ذمهوار. دا علما ذکر کوي یا دا آواز چې کړی که نه د حضرت یوسف علیه السلام یو خادم او هغه ورته وي چې چا د دې بادشاه هغه پیمانه راړه که نه نو هغه ته به څه میلاویږي په انعام کې به ورته د یو اوښ بار هغه به د غلې ورته مفته کې میلاویږي. ښه جي
قالون اویل دی تاللہ قسم پا اللہ تعالی لقد پتا کک سر علمتم علم دی تاسو تا ما جئنا راتلن لکڑی منگا لنفسر فی الارضی دا چه پسادو کو پزمکا کی وما کننا نی منگا سارقین غلا کون کی قالون اویل دی فما جزاؤه پسد بدلا وما جزاؤه پسد بدلا زیغلا ان کنتم کچرتی تاسو کاذبین دروغ ویون کی نو سبی کچت دق کوڑے دق پیمانہ تاسو سخروتا نو ددی بس بدلی ددی سزا بسی استاسو ددی قنعان دک سزا مطابق خوا علماء ذکر کئی وی حضرت یوسف علیہ السلام تا خود قنعان دا قانون پا بارا کی پتا وکنا تیسے چل بھئی چی چاک سغلا کری کنا نا اغب مالک سرا وقتی ری خوا قالون اویل دی جزاؤه بدل دی غلات دا من آسوک توجد فی رحله چومن تیش دقا دغلا سامان پسکی دا سامان ددکی فهو جزاؤه پسوی بدے بدل دی کذالکم دکرنگی نجزی الظالمین بدلی ورکو پخپل وطننو کی ظالمانو تا فبدعا پس شروع اکڑا بی اوعیتهم پبارون دی سراب قبل وعائی اخیه مخی دبار ضرور پلنا ثم استخرجها بی راوی استدق کوڑے دق پیمانا من وعائی اخیه دبار ضرور پلنا نو پا حبیسہو سے چلے کو ایسارے کزان سرا کذالکم دکرنگی کدنا ہی لخودلی ومنگالی یوسف علیہ السلام تا ما کانانو دا یوسف علیہ السلام لیا خدا دا چیسار کیا اخا حرور دلرا فی دین الملکی دا قانون دا بادشاہ دا مصر کا اللہ مگر ان یشاء اللہ دا چوغواری اللہ تعالی زکسو دا دی مصر کم قانون چیو کنا نو دا مختلفو او دا قنعان چی کم قانونو کنا نو دا مختلفو کا ٹھیک شوا نو پا کنعان کی دا غل دا پارا سزا داوا چی چا با دا چان اغلا اکڑا کنا نو دے با دا اغی مالک سراو سیدو دا اغی مالک خدمت تے کوخا او پا دی مصر کی بات ددک کی سزا سوا پا دی مصر کی جی کم دی غلا سزا غلاوا او لاس کٹ کولو کا نرفعو چتو منگا درجات درجی پا علم کی من نشاو دا چاچو غوڑ منگا وفوق کل ذی علم پورت دا ہر یو ذی علمنا علیم سدے یو علم والا ذات تے چی حتی ینتہا الیہ چی دا ہر یو انسان دا ہر مخلوق علم رسائی اللہ تعالیٰ تدا قالون اویل دی رکا علماء ذکر کئی چی دے او قتل کنا چی دا بنیامین دا دی بارنا دا پیمانا دا جام دا کوگی روتا کنا نو دی دا دیر غصی دا وجنہ چی کم دی کنا فزانی کنٹرولو نکڑی شو نو دی تا علم و قمی روشوقا نو قالون اوہل دی ان یسرق کچر تغلاو کردی بنیامین نو فقد پتا کک سراب سرق اغلا کڑیوا اخل لہو رود دا من قبل مخیر دینا حضرت یوسف علیہ السلام تے نسبت کو علماء ذکر گئی کنا یوسف علیہ السلام تے نسبت پدی بنیاد شویو تے پور کوٹوالی کی حضرت یعقوب علیہ السلام دا خپل بچے حضرت یوسف علیہ السلام دائے نبی یوسف علیہ السلام یو پوپو وکنا اغیلے ورکڑیو ندی پوپو و دا حضرت یوسف علیہ السلام تربیت کو کا نتیسا وقت تیر شکنا نو حضرت یعقوب علیہ السلام متوی وی زما دا بچے دے عزب عزم دے زتا سخنور نشم پریقو دے نو علماء ذکر کئی دی یوسف علیہ السلام دا پوپو چی کما وکنا ندی یو ہارو اغی دا حضرت یوسف علیہ السلام دا دی املانا راچا پیرا کو دا پاسے پی ورطا قمیس واچو نو دا یو ہیلا آگی جوڑا کڑیوا دا دی دا پارا چی حضرت یوسف علیہ السلام خپل ځان سخا ایثار کی نو دق کی خبر تا نسبت دی اوکو چیزی یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ سے کڑیوا اللہ کڑیوا حالانکہ دا سنوا کا فاسرها پٹکلا خبراب یوسف علیہ السلام پی نفسی پخپل نفس کی ولم یبدها لهم ظاہر نکلی تدا خبراب قالن او فرمائل ورت یوسف علیہ السلام انتم تاسو شرن بدتر ی مکانن پدیات دا مرتبیناب واللہ تعالی چی دے اعلم علم لرن کرے بما فاسبن تصفون چی تاسو بیانوی
قالون اویل دی نو علماء ذکر کئی وی دا دی لنبے مقصد داو چی مونگ بس حضرت یوسف علیہ السلام تبا دا خپل غان باور تباتور باتور کو ندے بسو کی زمونگ دا غلطی بماف کی دے بمونگ سر پری دیکھا و چی پوچھے چی دکا پلین اے کار اونکو نو اس دی سے کئی اس تے کمدن اگا بل سٹیپ اخلی پلین بی تزیقا خجی ایموشنلی اگر دا حضرت یوسف علیہ السلام اگر ایموشن دے کم دے اگر دا زڑا اگر دے کم محبت دے دا اغین فائدہ کریقا سوئی قالون اویل دی یا ایوہ العزیز اے عزیز مصراب ان لہو بی شکل دا پارا ابن یو پلار دا شیخن کبیرن یوڑیر لوی شیخ تے پا علم کی فخذ واخلا حدنا یو دمونگنا مکانو پدائی دا بندی انا نراکا بی شکمونگوینو تارا من المحسنین دا احسان کون کنا قال نو فرمائل دی یوسف علیہ السلام معاذ اللہ پنانی سمپا اللہ تعالی سرا انا خدا دا چی واقل منگا الا مگر مناسوک قد وجدنا چی من وجدنا چی منتری منگا متانا سامان زمنگا اندو پنیز ددو انا بیشک منگا ادن پدا وقت کی لظالمون خام خایو بر ظلم کون کنا کچر تسچل مکو دا یو پزای باندے مو سزا باللہ ورکڑا خوا پلم مستیسو پسر کلچ ناؤمید شدئی منہو دی یوسف علیہ السلام ناب خلصون جی ینکین استل کوشنشینی کون کی مشورہ کون کی خواہ پیو گوٹ تکین استل مشوری کی نو علماء ذکر کی مخ کے رکو کی دی یوسف علیہ السلام واقعہ نو پدی رکو کم تکمیل دا اغی واقعی ذکر کی خواہ قال کبیرهم پس اوی دی قال کبیرهم پس اوی مشر پدی کی اولم تعلمو ایتا سپتنشت ان آباکم چبی شک پلار ساسو چیو نو علماء کرام ذکر کی قال کبیرهم فی السن نددی کی دا طولنا دا عمر پلی حاس سر چکم مشرو کنا نو دا اغنم او بیلو کا الف وو با یا او لام او بیل ٹھیک شوا او دا عقل پا لحاظ سارا چی پدائی کی دا طول نکم اخیارو کنا نا اغا یہوداو کا او دا یہودا چی کمو کنا علماء ذکر کئی ویدا پا دیرونو کی پسالو رب نمبر باندے ہو ٹھیک شوا جی دا طول نمشر کمو او بیل او ورپسی چی دا طول نا اخیار چی کم پکیو نا اغا یہوداو کا خجی قال کبیرهم اوی مشرد دیناب علم تعلمو آیتا ستپتنشتے ان اباکم چی بیشک اپلار ساسو قد پتا کک سراب اخذ علیکم اغسیر تاسونا موسقا من اللہ اکلا کواد پا اللہ تعالی سر من قبل مخکر دیناب ما فردتم اغا چی قصور کڑیو تاسو پی یوسفا پا معاملہ یوسف علیہ السلام کی فلن ابرح الارض پسیر گذبت جدان شمدزمکی دا مصرنا حتی اذن لی یبی تردی پوری چی اجازت کی ما تپلار دما او یحکم اللہ لیا چی اللہ تعالی پیسلو کی دا صد پارا زما دا پارا بخلاص اخی چی زما رور را سر اخلاصی چی طول دو کنا نو علا بزمنون وهو خیر الحاکمین او دا اللہ تعالی بہترین دا فیصلہ کون کن دے نو ارجعو واپس شیطا سویلا بیکم پلار ساسو تاب فقولو ویوت یابار پلار دمنگا ان ابنکا بیشک ازوی ساچر بنیامین سرقانو سکڑ دے غلائی کڑ دا نو فامسک الملک دکی بادشاہ دا مصر تکم دے ستا اغزوی بنیامینی ایسار کڑ دے خواہ وما شہدنا منگا وینکو اللہ مگر بما پاس بندی علمنا چلی دلی دی منگا وما کننی منگا للعیبی دا پار دا غیب خبر حافظین نگہبانی کون کی واسأل القریت اللتی تپوس کتدکلی اغناب کننا چی امونگا فیا پدی کی والعیر اللتی قافلا اقبلنا فیا چرات للکرد منگ پدی کی وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَبِشَكَ مُنْغْ رِخْتِيَا وَيُنْكِيُ بِمَا قُلْنَا لَكَ چکم خبرتا تکوخا قالنو فرمائل دی یعقوب علیہ السلام بل سولت لکم بلکہ خیستکل رتاسو تا انفسکم نفسون استاسو امرنداکار نما امسکہ الملک فی دینہی لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام تا پتوا چی دا مصر قانون کی دا غلا پا بدل کے غل اساری گینا یا تکی او یا جی کم در حقتنا لاس کٹ کی کا ٹھیک شو جی نو حضرت یعقوب علیہ السلام و تبی وستا سدا خبر اس سمے نخوری لیکن دا مصر کی
د مصر قانون دا نه دی. تاسو څنګه وایي چې حضرت د بنیامین چې کوم نه بادشاہ ایثار کړی دی؟ فصبر جمیل، پس صبر زما ښایسته دی. عسى الله، قریب ده چې الله تعالی ایاتینی دا چې راتلو کې ماته بهم په دې دواړو سره جمیعا ټولو ته څه چلې وکړو. حضرت یوسف علیه السلام او بنیامین دواړه وی د الله نه مې امید دی چې رابولي. انه بشک د الله تعالی هو العلیم، دا الله تعالی خبردار دی بحالی و حالکم، زما په حال او ستاسو په حال. الحکیم حکمت والا ذات تی. وتولا مخوار عنهم ددینا. وقال او فرمایل دی یعقوب علیہ السلام یا اسفاها افسوس علی یوسف، په یوسف علیہ السلام باندې. وبيضت عیناه، سپینې شوې سترګې د یعقوب علیہ السلام من الحزن، د وجدو غمنا. فهو کظیم، د ډیر زیات غمجن. قالوا ویل دی تالله، قسم په الله تعالی. تبتئو، همیشه بکې تو تذکر یوسف، یادول د یوسف علیہ السلام. نو څه چلو شي؟ فَتَزْدَادُوا آسِفًا عَلَيْهِ، ستا غم به په دې سره سیوا کېږي. نه د دې مور او پلار نه ګوره خپل بچي چېرې نه هېرېږي. د هغې مور او پلار چې د چا بچي وفات شوي وي که نه، نو چې دی هر کله د چا بچی چې کوم نه هغه وفات صحیح کړي که نه، نه دی ته هغه خپل بچی را یادېږي، د ده هغه غم را تازه شي، د ده هغه تکلیف چې کوم نه هغه را تازه شي. کم دی جي حتی تردی پوری تکونا چشت حردن کمزوری او تکونا یا چشت من الحالکین دو وفات کی دن کنا. قالن او فرمائل دی یعقوب علیہ السلام انما بیشک خبر دادا اشکو ظاہرم ز بسی خفگان زما وخصنی او غم تکلیف زما الاللہ اللہ تعالی تا واعلمو پوئیگی من اللہ دا جانب دا اللہ تعالی نا ما پاس بندی لا تعلمون چی تاسو تا پتنشت اللہ تا علم دخوا. یا بنی اے دما دامنو اذعبو لارچی تاسو فتحسسو تلاش کی تاسو من یوسف علیہ السلام لراب و اخیہی اورور دا لراب. ولا تیأسو من امید کی تاسو من روح اللہ در رحمت اللہ تعالی ناب. انہو بے شک خبر دادا لا یأسون امید کی من روح اللہ در رحمت اللہ تعالی نا الا القوم الكافرون، مگر اغا خلق چکم سوی انکار کون کیوی دا قدرت تباری تعالی نا. فلما دخلوا پسر کل چی داخل چودی علیہی پا یوسف علیہ السلام باندی درم زلقا دیکھا پڑنبی زل باندی صرف غلم لوشی ہوا. پا درم زل چرال کنا نو بنیامین ایسار کو. پا درم زل واپس حضرت یعقوب علیہ السلام رولی گلقا. ٹھیک شو جی؟ فلما دخلوا پسر کل چی داخل چودی علی پا یوسف علیہ السلام باندی قالوا نویل دی یا ایوہ العزیز اے عزیز مصراب مسنا رسیدل دمونگتا و اہلنا اہل دمونگتا الضرو لگا وجئنا راتل کر دمونگا ببضات مسجات پاغا پیسو کوٹاو سرا فاوفلنا الکیلا پورا راکی مونگتا پیمانی لراب وتصدق علینا صدقو کپ مونگا باندی. ان اللہ بے شکا اللہ تعالیٰ چلے یجزی المتصدقین بدلی ورکی خلقو تا چکم سوی صدقه کون کیوی. نو علماء کرام ذکر کئی چه منگا خوراغلیو اگا درخواست راوڑ دے او اگا کمزور درخواست چه بے قبول کیو که بے قبول نکن. نو علماء ذکر کئی درخواست دا بنیامین دخلاصولو. علماء ذکر کئی وی چرات تل کنا حضرت یعقوب علیہ السلام والا یو خط اولی کو، یو خط ورته اولی کو او اگا خط وی بچه دا چه کلا لڑ چه کنا نو دا مصر بادشاہ تا بدا خط اوالا کئی چه دا خط دا خط چه کم در زمان بابا جان نا کرده. نو دی چه کلا لارل کنا حضرت یوسف علیہ السلام تے دخپل بابا جان اغا خط مخی تکی خودو. نو یوسف علیہ السلام چه دخپل پلار اغا خط گوری کنا نو سوئی دا غی خط مضمون داو چه دا خط تے دا یعقوب بین اسحاق بین ابراہیم چه منگ طول دا اللہ دا طرف نا پا مرتبی دا نبوت پند فائزیو. زما دا بچے بنیامین تا سره جے کم نر حق پقید کی دے ما تا پتا را چے زما دا بچے دغلا والا ندے سچلو کا زد درخواست کوم درتا چے زما دا بچے دا اللہ دا رضا دا پارا ما تر اخلاص کا.
او کچته زما دا درخواست اونه منه کنه وی زه به د الله په بارګاه کې تا تخیری کوم بد دعا به درته کوم ښه نو علما ذکر کوي کنه حضرت یوسف علیه السلام چې دا خبره د خپل پلار دا خط ولید او هغه د الفاظو هغه سختی هغه درد هغه محسوس ک کنه حضرت یوسف علیه السلام هغه خپل چې کم دن کم برداشت هغه ختم شو نو څه کوي قالن او فرمایل دی یوسف علیه السلام هل علمتم تاسو ته پترا ما فعلتم چې څه کړو تاسو به یوسف علیه السلام سره واخیه یو درود د سره اذن تمر کله چې تاسو جاهلون خبره چې کم تکلیف تاسو ورکون کې وای ښه لکه یوسف علیہ السلام ډیر کوشش وکړ چې د خپل ایموشن کنټرول کی خو دا ټیم کې دا ایموشن کنټرول نشو هغه خامخا هغه الفاظ چې کم نه هغه غم هغه برداشت نه کړی شو دا غي اظهار شو قالون ویل دی انک آیات لانت یوسف سی آیات یوسف علما ذکر کوي هغه د شدید حیرانتیا او د تعجب په لهجه کې تپوس کوي انک یا لانت یوسف قال نو فرمایل یوسف علیہ السلام انا یوسف زسیم زي یوسف یم وهذا اخي او ضرور زما دے قد پتا کی سره من الله احسان کړی دی الله تعالی علینا پمونګ باندې احسان څه دی بالجمع بیني وبین اخي واعطى الملك والمال الله را تمال مرا کو بادشاہی مرا ترا کړه او ورور را سره مرا یو ځای کو انه بشک خبر دادا من يتقي چاچسانو سات کارون بحینا ويصبر او صبر یو په سختو باندې فإن الله پس بشک الله تعالی چې لا یضيعون ذاکی اجر المحسنین اجر د نیکو کارو هغه خلق چې کم په سختو باندې صبر کوي ځکه وکاله په دې قید خانه کې تیریدل د مور او پلار جدایي او بیا هغه د غلامۍ هغه داغ لګیدل او بیا د دې زلیخې د طرف نه هغه تهمت لګیدل چې دا ارسه برداشت کړل کنه نه د دې نه رستو بیا الله ولا مقام ورکو نامشران وای کنه چې اول بخوري د ځان غوخي نو بیا بخوري د ښکار غوخي قالون ویل دی تالله قسم په الله تعالی لقد پتا کی سره کله غوړه کړ دی الله تعالی علینا په مونږ باندې وَإِن كُنَّا بِشَكَ إِمُنْغَا لَخَاطِئِينَ خطاکارنا قال نو فرمایل ورته یوسف علیہ السلام لا تثریب اسم ملامتیا نشته علیکم اليوم پتاسو باندې نن ردی یغفر الله لكم بخنه دیو کې الله تعالی تاسو ته وهو ارحم الراحمین او د الله تعالی بهترین در رحم کوونکو ردی نو اذهبوا لارشی تاسو نو بیا ورسره مزید تفتیش نه کوي چې بابا څنګه دی نو دوی ورته وی چې د بابا د سترګو نظر ته د ستا په جدایي کې نو حضرت یوسف علیہ السلام هغه قمیص ځان سره سنبال اخو دیو چې کوم قمیص د حضرت ابراهیم علیه السلام هغه قمیص او حضرت یوسف علیه السلام ته پغاړه کې خپل بابا تعویز کړو نو هغه قمیص والا ورکو ودا اوسي او زما د دې بابا په دې سترګو باندې ورواچي الله بسو کی الله تعالی بولا بینائی ورکی نو اذهبوا لارشی تاسو بقمیسی هذا پا قمیس زما چرا دے فالقوه غردوی دلراب علا وجه ابی پا مخد پلار زما یاتی او بگردی بصیرن لدن کے واتونی راتلو کی تاسو ما تبی اہلکم پال ساسو اجمعین طولو تاب طول را ولیکن عنتقا ولما فصلت الویر والکلچ جدا شو قافلاب قال ابوهم نوی پلار ددی انی بیشکر چیم لاجدو خام ممزو ریح یوسف اغبوی دی یوسف علیہ السلام نو علماء کرام ذکر کئی وی تقریبا دا اتو رزو او دا اتو شپو مسافتو دا اتو رزو او دا اتو شپو دی کمدر حق مسافتو دا مصر نکنعان تا نو حضرت یعقوب علیہ السلام اغا کرامتن اغا د حضرت یوسف علیہ السلام اغا خوشبوئی التکی محسوس کړه انو بیا به در باندې څوک اعتراض کوي کنه چې کله یوسف علیہ السلام د کنعان په کوی کې پروتو نو هغه وخت کې ولې خوشبو نه محسوس ولا ٹھیک شو نو علما ذکر کوي وای چون کې هغه ټیم کې د الله د طرف نه امتحانو او امتحان کې بعضی چیزونه اکثر چې کم دي کنه بعضی چیزونه استاد هغه پوشیده ساتي پوشیده ساتي نګوره په دې امتحان کې اکثر چې کله پیپر ته سټوډنټ ناس وی کنه
نو دی استاد مقصد دی چې زما د دې سټوډنټ چې کم نه د هغې محنت څومره د ته فایده ور رسولې ده د هغې فرق کوي ښه ٹھیک شو جی نو اللہ تعالی امتحان کوي په یعقوب علیہ السلام باندې ځکه وته د کنعان په دی حدودو کې د یوسف علیہ السلام هغه بوی وته محسوس نکو او د دې مصر تقریبا د یو هفته په مسافت باندې ورته کم دنه هغه د یوسف علیہ السلام هغه بوی محسوس شو انی بیشک چمل اجدو مقام مماب ریح یوسف ابوی دی یوسف علیہ السلام لولا ان تفندون کچر تتاسو نملامت کوئی مال راب قالو نوی دی تاللہ قسم پا اللہ تعالی انکا بیشک تچی لفی ضلالک القدیم خام خیف غضور محبت کی فلما پسر کلچی انجا البشیرو دا چرال دی یعقوب علیہ السلام سارا خوشخبری ورکون کے القاہون وائچو علا وجہی پا مقتد بندیا قمیس نو فرتد داو گردی دے بصیرہ لیدن کے قال نو فرمائل دی یعقوب علیہ السلام لما قل لکم ایمانو ویلی تاسو تاب انی چوی سکدو عالم پوئیگم من اللہ دا جانب دا اللہ تعالیٰ ناب ما پا اغسبند لا تعلمون چی تاسو تا پتہ نشتے نو علماء کرام ذکر کئی حضرت یعقوب علیہ السلام توی ما بدرتنوی چی حضرت یوسف علیہ السلام جوندے دے وی وجہ داو کنا چی حضرت یعقوب علیہ السلام وی په خوب کی د ملک الموت سره ملاقات شوه نو د ملک الموت نے تپوسو کو چې اے ملک الموت تا د حضرت یوسف علیہ السلام روح قبض کړي دي او کده نه قبض کړي ٹھیک شو نو ملک الموت وتوی چې نه د حضرت یوسف علیہ السلام روح مې نه قبض کړي حضرت یوسف علیہ السلام په دنیا کې حیات ته نو د دک نه حضرت یعقوب ته پته و چې زما بچي ژوندې خجی قالون اویل دی یا بانا اپلار زمونگا استغفر لنا طلب دا بخنیو کدا اللہ تعالیٰ نا زمونگا پارا ذنوبنا دا گناون زمونگا انا کننا بیشک امونگا خاتین خطاکار قال نو فرمائل دی یعقوب علیہ السلام سوف استغفر لکم درد چی طلب دا بخنیو کم ساسو دا پارا ربی دا رب زمانا علماء ذکر کی وی حضرت یعقوب علیہ السلام متوی وی دا اللہ تعالیٰ نا بدل دا بخنی سوال کوم او د جمعی پشپ باندې او د پیشمنی په ټیم کې ښه لکه دقه علماء کرام ذکر کوي وایي د پیشمنی دا چې کوم وخت دی که نه نو دا د قبولیت وخت دی ښه جي انه بشکل اللہ تعالی هو الغفور الرحیم دا اللہ تعالی بخون کے و رحم کون کے دے نو فلما پسر کلچی دخلو داخل چودی علی یوسف علیہ السلام سخاب آوا الیہی نزدیک القلزانتا آواہو مورو پلار ددو وقالا انوی دی یوسف علیہ السلام ادخلو داخل چیتا سو مصر تا انشاءاللہ کچرتا خوشید اللہ تعالی آمینین با امن سرا نو علماء کرام ذکر کئی وید دینا تقریبا مصر تا چکل دی داخل شو کنا وی تقریبا 24 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام او والدی وفات شوخا ورفعاو چتی کو ابویه مورو پلاک پلر علی العرشی پتخ باندی وخر اور دی دلدیلو دی یوسف علیہ السلام تسجدن سجدہ کون کی وقالاو فرمائل دی یعقوب وقارنو فرمائل دی یوسف علیہ السلام یا ابت پلار دماب هذا داب تعویل رؤیایا تعبیر د خوب زماو من قبل مکر دینا نو علماء کرام ذکر کئی وی مکی شریعتونو کی سجدہ تعظیم چی کم دن اگا جائز وا او زمان پا شریعت کے سجدہ تعظیم چی کم دے کنا اگا جائز ندخا ٹھیک شو جی مکی شریعتونو کی با دا عظمت او دا تعظیم چی کم سجدہ وا اگا با کی دیش وا و زمان پا شریعت کی دا دی دا کولو اجازتو نشت دے قد پتا کیک سراب جعلها گردو لدیل ربی رب دما حقا نختینے وقد پتا کیک سراب احسن بی احسان کرد اللہ تعالی ما سرا اذا خرجنی ارکل چراوی السمال من السجنی دا قید خانیناب وجاء بكم راتل يقل پتا سرا من البدوی دا سہراناب من بعد ان نضع الشیطان ورستر دینا چی پساد واقعی کے شیطان بینی فما بین دماکی و بین اخوتی فما بین درون دماکی ان ربی بی شکر رب دما چی دے لطیفن باریک بندے لما دا پار دا سے شاو چی اگواری اللہ تعالی انہو بی شکر اللہ تعالی هو العلیم الحکیم دا اللہ تعالی علم لرن کیو حکمتن والدے رب اے رب دما
قد پتا کی سرا آتیتنی تارا کڑے ما تا من الملکی دا بادشاہینا وعلمتنی خود لی تا ما تا من تعویل الحادیثی تعبیرون دا خوبنو رب اے رب دا فاطر السماواتی پیدا کون کے اسمانون والارض دزمکی انت ولی بی شکت مددگار دمائی فی الدنیا پا دنیا کے والآخرت پا آخرت کی توفنی وفات کی مال راب مسلمن کامل تابیدار والحقنی پیوس کی مال راب الصالحین دالانے کو کارو سراب علماء ذکر کی والحقنی بعد وفاتی بالصالحین اے اللہ دما دا وفات نرستو چکم دیکھنا زما دا چکم مزار دما چکم قبر دیکھنا اللہ دا زما دا آباو اجداد سر یوزے کخا نو ذکر علماء کرام ذکر کئی کنا دا حضرت یوسف علیہ السلام دا وفات نپس چکم دے کنا دا حضرت یوسف علیہ السلام دا بدن مبارک چو ندا پا دی دریائے نیل کی امانتن پروتو خواہ امانتن پروتو نو چکل حضرت موسیٰ علیہ السلام حجرت کو دا مصر نکنعان تا واپس راتا کنا نو ایدخ کا بدن دا حضرت یوسف علیہ السلام دائرالو او پدیش کنعان کی بیا دفن کخا خبر دین ترہ دی خجی ذالک دا من انباء العیبی دا خبر دا عیم ندی نوحیہی وحکوم دی لیکتاتا وما کنت لدیہم وما کنتا نویت لدیہم پخوا دی رونو دی یوسف علیہ السلام کی اذ اجمعوا ورکلچ قصد ورادو کردی امرهم دکارون دی وهم او دیم کرون تدبیرون کون کی وما اکثر الناسین دی اکثر دا خلقنا ولو حرست اگر کچر تتسکی امید ساتی بمؤمنین ایمان نارون کی وما تسألهم تنغوار لدین علی پدی قرآن مجید باندے من اجر سمزدوری ان ہوا ندا الا مگر ذکر نسیت للعالمین دا پارٹول مخلوقاتو وکعیم من آیت دیر دنشاناتنا فی السماوات پاسمانونو کی والارضی پزمکا کی یمرونات للکیدہ اہل مکالیہ پدی باندے وهم دی چیر عنها دمنلو دینا معرضون اعراض کی وما یؤمنون دی ایمان نورن کی اکثر و مکسر دینا باللہ پدا تعالی اللہ مگر وهم مشرکون پدا سیار کی جویدی شرک ان کی افامنو یا فامن دی انتاتیہم دا چراشدی سقا عاشیت سا عذاب من عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ تعالی نفو دنیا کی او تاتیہم الساعتو یا چراشدی سقا عذاب پا قیامت کی بعتتن ناسا پاب نفلا یمکنہم للتوبتی دی تبر توبی اڑو موقع ملو نشیخا وهم لا يشعرون او دی تب پتنی قلوت اوے نبی علیہ السلام هذه دا چی دا سبیلی لارا زمادا ادعو بلنکم خلق لرا الاللہ اللہ تعالی بصیرت پسسرا حجت واضح سرا انا دا چی مومن اتبانی آسوک کتابی داری کی زماب وسبحان اللہ پاکت دا اللہ تعالی وما انا نیم دا من المشرکین دا مشرکانونا وما ارسلنا مغن درالی گل من قبل کا مکستان الا رجالا مگر انسانان نوحی الیہم چی وحی کول من دیتا من اہل القرآن دا اقوامنا افلم یسیرو وی دین گردی فی الارضی پزمکا کی فینظرو دا چوگوری دی کئی فکانا سرنگی شو عاقبت الذین انجام دا خلق من قبل امچی مکر دینو چیسو چلو دا انبیاء دا نبوت و دا رسالت نبی انکار کو خوا ولدار الاخرت خامخ انجام دا آخرت چرے خیر غردے للذین دا پادا خلقنا اتقاو چسکی زان ساتی دا شرکنا افلا تعقلون تاسو عقلنا لرئی حتی تردی پوری اذا استیسر رسولو چنا امید چو پیغمبران دا سنا دا تصدیق دا مشرکانونا او دا ایمان دا دینا وظنوا او یقینو کدی انہم چی بیشک دی قد پتا کیک سرا کذبو وظنوا او یقینو کدا متبعین دا پیغمبر انہم چی بیشک دی قد پتا کیک سرا کذبو سجل شوی دے دروک ویل شوی دی دیتا جاہم رال دی سقا نصرنا مدد زمنگا پنجیا پس نجات ورکو منگا من نشاوا چاہتا چوغالو منگا ولا يردو نشیعو لباسنا عذاب دمنگا عن القوم المجرمین دا قوم مشرکانونا لقد پتاکیک سرا کانو فی قصصهم پحال دا دیکھ عبرت النسیت لئولی الالباب دا پار دا عقل مند خلقو ما کانان دا قرآن مجید حدیثا کلام مفترا چلو کڑشوی دا جاننا ولیکن تصدیق اللذی لیکن تصدیق کون کر دا پار دا کتابنو
بین یدیه چې مخکې دنه وتفصیل کل شیء او واضح بیانونکې د احکامات د هر یو څیز لره وهدن هدایت ته ورحمتن او رحمت ته لقوم د پاره دا قوم یؤمنون چې ایمان راوړونکي په څه باندې بمحمد صلی الله علیه وسلم وبالقرآن ويتفکرون چې د قرآن مجید په حقانیت کې غور او فکر کوي. نو علماء کرام ذکر کوي وایي څه دی د دې صورت په آغاز کې چې کوم دی کنه د دې صورت په آغاز کې مضمون ذکر شو چې الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. نو علماء کرام ذکر کوي ورپسې متصل چې کمنر د الله تعالی د وحدانیت هغه مضمون ذکر کیدو نو اثبات ته توحید او دلته کې الله تعالی وما ارسلنا من قبلک الا رجالا اثبات ته رسالت ته پیغمبر علیہ السلام. نو خلاصه د صورت لا اله الا الله محمد رسول الله. خجی بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ رعد مدنی صورت ته او دا 43 آیتونه دي او شپږ پکې رکوګانې دي. رعد ورته په دې بنیاد باندې ویل کېږي چې په دې کې کلمه د رعد ذکر کړې شوې ده. کلمه د رعد ذکر کړې شوې ده نو د دقې د وجې نه دا مکمل صورت موسوم دی په سورې رعد باندې. دا صورت نازل شوی دی رستو سورت محمد نه صلی الله علیه وسلم. د ترتیب جمعی په اعتبار سره 14 نمبر صورت دی او د ترتیب النزول په اعتبار سره 93 نمبر صورت دی. ربط ته صورت ته مخکې صورت سره دا دی چې په مخکې صورت کې سو دلایل د توحید دلایل عقلیه او دلایل نقلیه ذکر شو. نو په دې صورت کې هم دلایل د وحدانیت تباری تعالی دلایل عقلیه او دلایل د نقلیه ذکر کیږي. موضوع د صورت صدا مسأله التوحید بدیهیه. مسله د توحید چې کم ده کنه دا بدیهی ده د دې لپاره د دلایلو ضرورت نشته. دا خود به خود د انسان په دې سمجھ کې راځي. خجی بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی هغه الله چې څه کوي الذي يسبح له كل شيء حتى الرعد. هغه الله چې د هغه د پاره تسبیح بیانې هر یو شی تر دې پورې چې رعد فرشتہ الرحمانی چې مهرباني کوونکی دی بفیضان الرحمتی بواسطه الرعد چې د الله تعالی د رحمت دا چې کمنر هغه څه کوي دا پراحه د خلقو دپاره. الرحیم او خاص مهرباني کوونکی دی بانزال الکتاب چې خلقو ته د خلقو د رهنمایي دپاره هغه خپل کتاب نازل کړی دی. الف لام میم را الله تعالی پوی پماند دی حروف باندې. نو علماء کرام ذکر کوي حروف مقطعات دي خو بعد درته ویلو چې دی حروف مقطعات متعلق د بعضی مفسرینو چې کم دي کنه معنی تاویلی پکې ذکر کوي. الف پماند اسرار سرا، لام پماند لطیفه سرا او میم پماند مکارم سرا او را پمانه د راشده سره. اسرار رازونه او باریکی د قرآن مجید چې کوم دي هغه څه کوي مکارم انسان عظمت او مقام ته رسوي او ورپسې د الله تعالی د طرف نه رهنمایي د انسان کیږي. خو د هغې دپاره به شرط دی دا تلک آیات الکتاب د قرآن مجید په دې تعلیماتو به عمل کوي. تلک آیات الکتاب ایتونه د کتاب دی والذی انزل الیک چې نازل کړی شوی دی تا ته من ربک د جانب د ربستانه الحق حق ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا یؤمنون ایمان نه وړونکي. الله الذي الله تعالی غذات ته رفع السماوات چې اوچت کړي دي اسمانونه بغیر عمد بغیر دستنونه ترونها چې ویني تاسو دې را ثم استوى باستواء وکړه على العرش په عرش باندې وسخر الشمس تابع کړ دې الله تعالی انور لره والقمر سپوږمۍ لره ثم استوى على العرش بیا تدبیر وکړو د دې تمام مخلوقاتو د عرش نوالا تر پرش پوری کلون دا تمام یجری روان دی لیاجر مسمن تر یو نیٹی مقرر پوری یدبر الامر تدبیرون کون کی دک تمام کارونو یفصل الآیاتی پا تفصیل سر بیانون کی رخبل احکامات والعراب لعلکم شاید چتاسو بلقاء ربکم پا ملاقات دخبل رب باندی توقنون یقین ساتی
وهو الذي الله تعالی غذات ته مد الارض چې خورا کړي د ځمکه وجعل فيها ګرځولي دي پدې کې رواسي هغه غرونه وانهارا او نهرونه ومن كل الثمرات هر یو نوع د میوجاتو جعل فيها ګرځولي دي الله تعالی پدې کې زوجین جوړه اسنین دوا يخشى الليل اغندي الله تعالی شپل النهار اوردتا ان في ذلك بشك بدي مشکور کی لآیات النشانی دی لقوم د پردا قوم يتفکرون چې غور او فکر کوي په دلایل د وحدانیت تباری تعالی کی نو الله تعالی دلته کی هغه د خپل قدرت عجایبات ذکر کړل چې هو الذي مد الارض زمکه پیدا کړه او بیا په دې زمکه کې د دې انسان د بقا چې څومره اسباب دي نو هغه پیدا کړل ښا ٹھیک شو او وجعل فيها زوجين اثنين په دې دنیا کې هر یو شی چې کم دی کنه دا جوړی دی ښا هر یو شی جوړی دی هر یو شی دوا دی ښا مثال به دل درکم نو رز دا نو دې سره شپه ده سپین دی نو ور سره تور دی ٹھیک شو نو مذکر دی مؤنث دی آسمان دی نو زمکه ده نو نور دی سپوږمۍ خوږ دی نو تریخ دی ٹھیک شو دغه سي هر یو شی چې کم دی کنه هغه بتا تا جوړای ملاویږي یو په پکې درته صرف تاریخ ملاویږي ښا یو پکې بس صرف تاریخ دی ښا نور پکې هر یو شی دوت ودی ښا قجی کم دی وفي الارض یو پزمکه کی قطع مختلف حصی دی متجاورات پیوسته دی بل سراب وجنات باغون من عناب دنګرو وزرع او فصلنا ونخيل او د کجرو سنوان چسدی غوچو والذي وغير سنوان او بغیر د غوچو يسقى ورکول شديتا بماء واحد فيهب سراب ونفضل غروال ورکوم بعضا تدين على بعض فبعض نور باندې في الاكل فما وجاتو کی ان في ذلك بشك بدی مذکور کی لآیات النشانی د قدرت الله تعالی دی لقوم د پردا قوم یعقلون چې عقل لري وان تعجب کچر تعجب کوي تو فعجب فسعت خبر دا قول وینا دی اذا كنا اركلت شمنغا ترابا خوري انا يا منغا لفي خلق جديد خامقا پیدا کول بشو پیونی پیدا السراب اولئک الذین دا خلق دی کفرو چې انکار کون کی بربهم د وحدانیت د خپل ربنا واولئک الاعلال دقتو قناب فی اعناقهم پسټونو د دې کی وی واولئک دق خلق اصحاب النار دوزخیان دی هم فیها یبلی پدې دوزخ کې خالدون همیشه اوسیدون کی ويستعجلونك فتلوار سره مطالبه کوي دی دتانا بالسیئات دراتلو د عذاب قبل الحسنه مقد رحمت الله تعالی نام وقد فتاكيك سرا قالت تيرشي من قبل مكر دينا المثلات واقعات والعقوبات الله تعالى وان ربك بشكر ابتاچدي لذو مغفرة مالك تبخنه للناس لخلق دفار على ظلمهم سردو ظلم ددينا سرد شرك ددينا چکله توبه وبسلقا وان ربك بشكر ابصاب لشديد العقاب عذاب ورکون کر اگا چاہتا لمن مات على الشرك چې په شرک باندې بڑشقا ويقول الذين ويا خلق كفروا كافرا شويدي لولا انزل ولنا نازلي علي پیغمبر باندې آیت النشانی من ربه د جانب رب ددنا لکه چې څنګه معجزي الله حضرت موسی ته ور کړی وي چې څنګه حضرت عیسی ته ور کړی وي وې دغه څه معجزي دی پیغمبر ته ولې نه ملاويږي وې دلته دغه څه معجزي ورکی کنه خجی انما بشک خبر داد انت تجي منذر يرون کې ولكل قوم د پاره هر یو قوم هادن سدي یو رهنما دینو الله والله تعالی چې علم پويږي ما پاسمان نه تحمل كل انثى تحملوا حامل کی كل انثى هر یو زنانا وما تغيض الارحام وما تغيض چې کمرا ولي الارحام اغرحمنا وما تزداد او اغه چې سیوا والي راضي پدې کی نو علماء کرام ذکر کوي ربط رکوع د مخ کې رکوع سره دا دی کنه چې په مخ کې رکوع کې بیان د علامات د قدرت تباری تعالی وشو نو پدی رکوع کسی کیگی بیان دو علامات تباری تعالی و ذکر کیگی خو پا دلائل نقلیه و سرخا خجی
وما تغیض الارحام هغه چې کموالی راولي هغه رحمونه من اجزاء الولد وما تزداد هغه چې سیواوالی راځي په دې کې مطلب دی نه موده د وخت د وخت کمیدل او زیاتېدل د اجزاو کمیدل او زیاتېدل ته مراد دي نو وکل شی نه هر یو څیز عنده په نزد دی الله تعالی بمقدار په یو اندازې سره دی عالم الغیب دغه الله تعالی پوهېدونکی دی په پټو خبرو باندې والشهادت پخکار خبرو باندې الکبیرو چې لوی دی الله تعالی شان د الله المتعال برتر دی ذات الله تعالی عن حد المخلوق د مخلوقاتو د تصور نه سواء برابر خبره ده منکم نتاسونا مناسو کثر القولا چې پټي خبرې لرا ومن جهر واچا چې ښکارواله کوي په دې سره ومن واسو هو مستخفن چې پوشیده کون کړي باللیل پشپکه وصارب نوتلون کړي بالنهار په ورځ کې الله وی بنده زمانه پټ نه کته پټ کې کته ښکارا کې کته د شپې پتیار کې کته درته پرانا کې کنه الله وی زمانه پټو ندی له د دی الله تعالی د پاره معقبات نگہبانی کوونکی فرشتي دی بین یدیه مخکې د انسان نه سکی د دې انسان درجی او د شپې هغه تمام کرتوتونه دا ولا نوٹ کوي ښا عمل نامه کې ولا درج کوي چې د انسان په دې ورځ کې نن دا کار وکړو ٹھیک شوه نو د څه علما ذکر کوي وایي د سحر درجه چې کومې فرشتي دي کنه نو هغه د سحر منځ ته راشي ٹھیک شوه نو څه کوي د شپې دا چې کومې فرشتې دي هغه دا دواړه د سهار مونځ چې وشي که نه نو د ورځې دا فرشتې دا ټیک اوور کړي د شپې دې فرشتې لره بس د شپې دا فرشتې لاړې شي نو د شپې چې تا کوم اعمال دي که نه هغه الله ته پیش کړي چې الله دې بنده دي دا د اعمال کړي دي ٹھیک شوه نه یو خدا ده چې روزانه د دې انسان هغه اعمال الله ته پیش کیږي او بله دا که نه چې هفتواري هم د دې انسان اعمال د هر پیر په ورځ او د هر زیارت په ورځ باندې د دې انسان هغه د هفتې اعمال الله ته پیش کیږي ښه پوهیږئ تاسو نو ځکه څه دی ځکه احادیثو کې راځي که نه چې اکثر پیغمبر علیه السلام با د پیر په ورځ او د زیارت په ورځ باندې به څه کوله روژه به یې نیسله نو نن هم که ستاسو خیالي په عربو کې دستور او طریقه دی که نه چې د هغی د هر د پیر او د زیارت په ورځ باندې د هغی څه روژه ښه مستقل هغی چې کمدن هغه که اوړی دی که جمع دی که هر څنګه صورت حالي هغی الله تعالی محرمینو ته بوځه که نه نو مستقل په دې د پیر او د زیارت په ورځ باندې هغی مستقل روژې نیسي ښه جي د پیر او د بهترین عمل دغه دی ښه جي ومن خلفه نستر د انسان نا يحفظون حفاظت کی د انسان من امر الله په حکم د الله تعالی سره ان الله بشک الله تعالی لا يغيرون بدلی ما بقوم حالت قوم حتى تردی پوری یغیرو چې بدل کی ما بانفسهم هغه حالات تنفسونو د دی و اذا اراد الله ورکل چې اراده وشي الله تعالی بقوم د قوم سره سوند بدی فلا مرد له پس تشتره واپس کون کې دغه عذاب لرا وما لهم نبی د دې لپاره من دون ما سوا د الله تعالی نه میوال سوک دوست والذی اللہ تعالی غدا تیوریکم البرقا چی خواهی تاسو تا اغا پلکار پا آسمان کی خوفن اغا سبب دا یری و طمعن او سبب دا تمی و ینشئور او چتی اللہ تعالی الصحاب الثقال درنو ورید لراب چی سکی دا ورید اللہ تعالی مقرر کردی دی نو دا باران دا انتظام اللہ دا جوڑ کردی چی چتا اللہ غواری کنا نو دا ورید التکلاری شی دا اللہ پا حکم بند باران نووری خجیب ويسبح الرعد تسبيح بياني الله ويسبح الرعد تسبيح بياني ذكرات فرشت الله تعالى دپارا بحمده سرد حمد الله تعالى ناب والملائكة فرشتي من خيفتي ديرد الله تعالى ناب علماء کرام ذکر کئی دا رعد فرشتہ چه کما دا کنا وی دا اغا فرشتہ دا چه کما مقرر دا پا دی وریزو بندی چه دا وریزی دا یو زین بل زی تور شریقا نو وی د دې رعد پرشتي د پاره څه دی یو گروز دی وی چې کله هغه گروز ولا راخلاص کی کنه نو وی د هغې د وجې نه په دې اسمان کې دا
دا پړک وشي او چې کله دا چې کمنر هغه د فرشتو ته دا د وریدو ته خبرې کوي کنه وای د فرشتي د خبرې چې کم دی دا وای د دې ګلزاري په دې شکل کې مونږه تاسو ته ارارسي کا ٹھیک شو جی خجی کم دی جی وَيُرْسِلُ السَّوَائِقَ رَالِگِ اللہ تعالی تندرونا فَيُصِيبُ پسر سول کئی بھی پدی سرا من یشاوا چاہتا چوغواری اللہ تعالی وهم دا کافران چی دی یجادلونا مباحثی کئی پلے پتوحید دا اللہ تعالی کی وهو شدید المحال او دقا اللہ تعالی سخت سزاور کون کدا سخت سزاور کون کدے اگا چاہتا چکم منکرین دا وحدانیت تباری تعالی دی لہو دا دی اللہ تعالی دا پارا دعوت الحق اغا بلنا حق دا والذین غبوتان یدعونا چی بلی یدی من دونی ما سوا دا اللہ تعالی نا لا يستجيبون لهم دا اجابت نشکول دا دق عبادت کون کو دا پارا بشیئن پسسی سرا الا مگر کباس دا کفی پشان دا اگدون کلا سنقبل الى الماء وبوتا لیبلغ فاو دا چورسی خلد دتا وما هو ند دا وبا ببالغی رسیدون کی دا خلیتا کده وتا یو 50 زلوی چه وبود ما خلیل راشی نو ترکمی پوری چې دا ورته لاس نی اړم کړي کنه نو هغه اوبه د خولې ته نشي را رسیدي الله وی دک سید دی بوتانو حال لخوا چې دی په خپل د ځای نه خوځیدې نشي نه چې په خپل ځای نه نشي خوځیدې نو هغه به دایره صفایده ورکینو وما دعاء الكافرین ندبلنا دعاء عبادت کافرانو الا فی ضلال مگر پا گمراہی کی دا وللہ پار دا اللہ تعالی جدو عبادت کی من اغطول مخلوقات پہ سماواتی جی پا اسمانونو کی دی والارضی و پسمک کی دی طوعا پس سرا پا مشقت سرا طوعا پا خوشالی سرا وکرہن و پنا خوشی سرا وظلالهم وصور دی بالغدو پا وقت سبا کی والآسال و پا وقت دو بیگا کی قلوتو اے نبی علیہ السلام من رب السماواتی سوکت رب دا اسمانون والارضی دزبکی قلوتو اے نبی علیہ السلام اللہ تعالی قلوتو اے نبی علیہ السلام فتخستم اینی سیتاس من دونی ما سوا دا اللہ تعالی نا اولیاء خدایان لا یملکونا اختیار نلری دی لانفسهم دا پار دا نفسونو دا دی نفعن دا نفی رسول ولا ضران دا ضرر دا فکولو قل وتو اے نبی علیہ السلام هل یستوی الاعمی یا برابر دیڑون والبصیر اولیدن کے ام هل تستوی الظلمات یا برابر دی تیری و نور ورناگانی ام جعلو یا گردی دی للہ پار دا اللہ تعالی شرکا شریکان خلقو پیدا کری شوی دی که خلقی پشاند پیدایشت دی انسان پتشابه الخلقو پس مشتبه شوی دی تخلیق ددو علیہم پدی من دی قلوتو اے نبی علیہ السلام اللہ تعالی چی دی خالق کل شین پیدا کون کے دار یو چیز دی وهو الواحد دا اللہ تعالی یکتا دی لا شریک لو سوک ولا شریک نشتا القهار زور ورد سچل بکی حساب بکی دی طول مخلوقات سرقا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حقا لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحیم. انزل من السماء نادلی د جانب الاسمان نمان باران فسالت پس روانی کی اودیت وادیان بقدرها پاندازی د علم د دی سراب فاحتمل السیل پس اوچتی کی داوبو زبدن رابین غذک بیکار لرا ومما بعد دا اغن یوقیدونا چی بلی دی لراب علیه مما دا آسن یوقیدون علیه پی الناری چی بلی دی لرپور کی ابتعاء حلیتن دا پارد لطول دا کالو او متاعین یا اسباب زبدن زگ مثلہو پا مثل دی کذالکم دکرنگی یضرب اللہ بیانی اللہ تعالی الحق مثال حق لرا والباطل مثال دا باطل لرا فاما الزبدو پس ہر چی زگ دے فاما الزبدو پس ہر چی دا زگ دے پیذہبو پس سشی لارشی جفاءن اگر دی اچیدن کے واما ما ينفع الناس او اراغشی چی پیدا ورکون کے خلقتا پیم کسو پس ایسار شی فی الارض پس مکہ کی کذالکم دکرنگ یضرب اللہ بیانی اللہ تعالی الامثال مثالون دا پارد پوئی دا خلقو اللہ تعالی دل تک مثال ذکر کی مثال د مومن او د کافر نو د مومن او د کافر مثال الله تعالی وی د هدایت تا چې کوم باران دی کنه نو دا په هر چا باندې کیږي لکه باران د په ګټه باندې مریږي د په صحرا مریږي د په ځنګل مریږي د په پټیو په غیا مریږي ښا ٹھیک شو وګوره د باران نه پایده چې کوم ده کنه دا هغه پس هغه پټی ته کیږي چې کوم زرخیز ازمکې کم جی کم در حقا دا اوبا جذب کی او دا دک کی اوبونا پا دے پٹی کی بہترین گیاگانی فصلونا میوجات دارا زرغن شیخا او دا دی پا مقابلہ کی چی پا صحرا کی باران اوشی کنا نو چتا با مڑغونی راوٹو کی گینو چتا مرکندی با راوٹو کی گینو چتا با کاریزا راوٹو کی گینو ٹھیک شوا اللہ وی دک کسی دا دی مومن او دا کافر مثال لے خواہ للذین دا پار دا خلقون استجابو چی اجابت کون کری دی لربهم دا پار دا رخپل الحسنانے کی بدلی دی والذین خلق لم يستجیبو چی اجابت ندی کون کی لو دی اللہ تعالی دا پارا لو ان لهم کچار توید دی دا پارا ما اغطول سیدنا فی الارضی چی پزمک کی دی جمیعن طول پٹولا ومثلہو ما او دی پمثل نور لفتدو بہی دی پیدیور کی پدی سراب اولائک دک خلق لهم دی دا پارا سوء الحساب بد حساب دی ومأواهم ٹکان دی جہنم جہنم دی بیس المہاد او خام خاڑیر بد بچون دا دیر بد زید ورطلو دی بد ٹکان دا خواب افمن آیا حراسو کیا علمو چی پوئیگی انما چی بے شکا سنزل ایلیکا چنا ذکر شویرتاتا من ربکا دا جانب در افسان الحق چی دا حق تی کمن پشان دا چا دے ہوا آما چی ویڈیڑن نو ربط تو رکو دا مخ کی رکو سردارے چی پا مخ کی رکو کسی دے مثال دا حق او دا باطل ذکر شو نو پا دے رکو کی مثال دا مسلمان او دا کافر ذکر کی گی خواہ انما بشک خبر داداب یتذکرون نسیت قبل اولو الالباب عقل من الذین خلق یوفونا چی پوروالے کی بعہد اللہ فوادود اللہ تعالی سراب مطلب تینا پرائز دیقا ولا ينقضون الميثاق نما تیدی وعدو خپل لرپ امور د دنیا کی خوا والذین خلق یسلونا چی پیوس کی یوزائی کی ما آسا مر اللہ چی حکم کرد اللہ تعالی بھی پدی سرائیو سوالادا چی یوزائی کردی چی سرے توحید او رسالت دوار دی یا تینا مطلب سر رحمی دخوا ویخشون ربهم یریگی دوائیدات دخپل ربنا ویخافون یریگی دی سوء الحساب دبد حسابنا والذین خلق صبرو چی صبر کی دی پا عبادت اللہ تعالی ابتغاء وجہ ربهم دا پار دلٹولو دردامن گئی در رب دی واقاموا الصلاة قائمی مزلراب وانفقوا خرج کی مما بعد اعمالنا رزقناهم چی رزق ورکڑ منگ دیتا سرن پپٹوا علانیتنو پخکارا ویدرؤونا جواب ورکی دی بالحسنتی پخست خبر سراب السیئتا دبد خبری اولائک دخ خلق لهم دید پار عقبت دار انجام محمود پا آخرت کری جنات عدن باغون دامیشو سیدو یدخلونا چی داخلی بدی یغیتا ومن اغسوک صلحات چنیکان من آبائم دا پلارانو دا دینا وازواجهم او دا بیبیانو دا دینا وذریاتهم دا اولادونو دا دینا
والملائکۃ فرشتي يدخلون داخلي گبالیم پدیمان دی من کل باب دار یو دروازینا سکی سچل بکی دا اللہ درزا خوشخبری بوتور کئی خواب سلام علیکم سلامتی دی پتا سمندی بما پا سبب داغی سراب صبرتم چی صبر کڑے تاسو عن الشہواتی دا نفسانی او دا خواہشاتو نخوا پنعم عقب الدار پنعم پس دیر بد دے عقب الدار اگا انجام پنعم پس دیر بہترین دے عقب الدار اگا انجام پاخرت کے مومنانو تا والذین خلق ینقضون چماتی عہد اللہ وعدید اللہ تعالی من بعد میثاقی رست رکلک وعدون مطلب تینا پپرائیزو کی کوتائی کئی خواہ وَيَقْطَعُونَ کٹکئی ما سامر اللہ چی حکم کردے اللہ تعالی بی پدی سراب ایو صلادا چسوی یوزائی کڑے شی پیوستوال راوستے شی دی پما بین کی وَيُفْسِدُونَ پساد کی دی فی الارض پزمکہ کی اولائک دق خلق لهم اللعنتو دی دا پارا لعنت لری والد رحمت اللہ تعالیٰ نا ولهم دی دا پارا سوء الدار اغبد انجام دی پاخرت کی اللہ تعالیٰ چلی ابسط الرزقا پر حقی رزق لرا لمن یشاء دا پار دا آچا چی اگواری اللہ تعالیٰ ویقدرو او تنگی نو پراحی دا رزق او تنگی دا رزق دا امتحان دے گوری خواہ مالدارا کیدل امتحان غریب کیدل امتحان اللہ تعالیٰ دے انسان نا مختلف طرق سر امتحان اخلیقا وفرحو خوشحالی گی دی بالحیات الدنیا پلذتن دا جوندری دنیا باندی وما الحیات الدنیا ند دا جوندری دنیا بالآخرتی فمقابل دا آخرت کی اللہ متاع مگر متاع دے متاع ستوے لکی گی علماء کرام ذکر کئی ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ وی کنا وی دا دی متاع معلومات میں کول نو عام طور سر دا دی عربو پا دی بانڈو کی چکم دے کنا التک صفا عربی وی لکی گی خواہ ٹھیک شوا نو ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ وی دا عرب یو بانڈی تراغلم مقصد می داو چی دا دی متاع تپوسو کم چی دا متاع ستوی نویلا پلار روانم وی یو ماشوم دی رامنڈی والی وی زمان مخ کی مشر زنان روانا دا وی دا ماشوم متوی چی یا اما جاء القلب و اخذ المتاع و فر الى الجبل اے موری سپیرالی او متاع واغستا غرط منڈی والی خواہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ وی اماوی چی دکارو شو ویدی بڑای نمی تپوسو که چی یا اما دا متاع سشے دے ویدی بڑای را توی چی متاع چی کم دا نوی اغی کپڑی توی لکی گی کنا چی دا پکمی کپڑا بندی دا زنانه دا طبقی سپا کئی خواہ نا پا دی کسی صرف دا اغی روٹی بوئی ور سر لگی دلی نوی دک کسی دی دنیا دا چی کم جون دے کنا نوی دی سر دا خوشحالی او دا سکون اغبوی لگی دلے دے خوشحالی او سکون پکشتا نکا ٹھیک شو جی نو متاع اللہ بیلی دی چک ورد دی دنیا دا جون گوری صرف متاع دے صرف اغبوی و سر دی لگی دلے دے نور دا حقیقت سر دی سا تعلق دیشتے خواہ صدق اللہ وسلم بس